زمان ایمان او داخلی دیر معزز و حاضرین و مسلمانان اللہ تعالی د انسانیت د ہدایت اور رہنمائی لپاره دوه رڼاګانې رالیږلي یوې رڼا ته قرآن وایي او بلې رڼا ته سنت رسول صلی الله علیه وسلم وایي. قرآن د انسان د هدایت او د رهنمایۍ ذریعه، قرآن د دنیا او د آخرت د کامیابۍ او د نجات یوه لویه وسیله. بنده په قرآن عمل وکړي، پرسکونه زندګي په دنیا کې خدای ورنصیب کړي، آخرت کې به الله خپله رضا او جنت ورنصیب کړي. دیر نمبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ دی سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بهما لن تضلوا. ززم خطاسو کے دو سیزونا پرندم پدے دو سیزونا چی تاسو مضبوطی منگول خاخی کئی تاسو په ویلاره رسئ په سمه لار روان. هغه دوه څیزونه څه دي؟ کتاب الله و سنتي. یو د خدای کتاب دی قرآن، او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما سنت دي، زما طریقې دي. دا دوه څیزونه کلک ونیسئ. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه، چې څوک دا امید کوي چې خدای سره به زه مخامخ کېږم او اوچتې سترګې به ولاړ یم، نو دوه کاره دې وکړي. یو دا دی چې فلیعمل عملا صالحا، نیک کارونه دې وکړي، عمل صالح دې وکړي. او دویم دا دی ولا یشرک بعبادت ربه احدا، عبادت دے دا خدای دا پارا ان کی پا عبادت دا رب کی دے سوک نشری کئی ریا دے نکئی، عبادت دے دا ریا دا پارا نکئی، او عمل صالح دے کئی نیکا. عمل صالح ستوئی چہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریقہ، کم عمل صالح چہ دا رسول اللہ بطریقہ نہیں، اگا عمل صالح خدای ته مقبول نه دی. یو سړی ډېر ښه د سړیتوب کارونه کوي، خو داسې کار وکړي چې هغه د رسول الله طریقه نه وي، نو دا په غلطه دی. اگر کا کار یې ښه کړی، یو عمل صالح سړی وکړي، صالح په نیک نیت یې وکړي، ثواب په نیت یې وکړي، خدا سے ان کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نه دے کڑے، دا حقا پا طریقہ نه دے، حقی تا بدعات ہوئی، سنت نه بدعات. دا سنت و دا بدعات پا منز کی فرق، سادہ فرق عوامی فرق دارے. جو سنت آفاقی په ټولو وطنونو کې یو شان دي، مسواک سنت دی، ټولو وطنونو کې یو شان دی، ټولو علاقو کې مسواک هم دغه مسواک دی وایي، دې ته سنت وایي. کلي کې او وطن په وطن فرق پکې نه وي. او بدعت علاقه‌یي، یوې علاقې کې یو شان رواج، بلې علاقې کې بل شان رواج، بلې علاقې کې بل شان رواج، خلق ثواب غني نه دي ته بدعات کوي. لکه دا د مړو رواجونه اکثره یوې علاقې کې خلک یو شان خیراتونه او صدقې د مړو پسې کوي، بل علاقه کې بل شان کوي، بل علاقه کې بل شان کوي. ځان نه خلکو جوړ کړي شریعت په طریقه نه، که شریعت په طریقه یې رسول الله په طریقه یې او صحابه په طریقه، نو بیا خو خبره ده. نمنګ له دین تعلیم دار
چې څوک عمل صالح وکړي، چې څوک دا امید کوي چې د خدای سره ملاو شم، ملاقات ورسره وشي او خدای ما ته نجات را نصیب کړي، نو عمل صالح دې کوي او په عبادت کې د خدای سره څوک نه شریک کوي. عمل صالح دې ته وایي چې د رسول الله په طریقه. صحابه پس کامیاب وو، هغه هر کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کاوه، بس په هر کار کې دغه منشا او مقتدا عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تاسو نه کول چې دا کار ضروری دی او کنه دی ضروری او دې کې څومره ثواب دی، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم به لیدا هغه به یو کار کوو بدوی به کوو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کوو او مانځه کې موزي ویستلې پڼو او موضوع باندې مسه کړې وه، مسه چې پې وکړي په موضوع کې مونځ ښیي جایز یې، نو دا مانځه کې دا موزي ویستې، صحابه کرام چې ورته وکتل هغوی موزي ویستې. وروسته ترې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو تاسو ولې مانځه کې موزي ویستې؟ هغوی ورته وایي قربان مونږ ته ولیدلې چې موزې دې ویستې، نو مونږ هم وویستې چې دا موزې په مانځه کې ښې نه یي ګره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه، ما ته جبریل علیه السلام راغی او راته وویل چې په موضوع کې د پلیتین خطې ده، نو تاسو ولې ویستې؟ ګورې صحابو دومره اقتدا کوله، دومره د رسول الله اتباع وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم با صوم الوصال کاو. صوم الوصال څه ته وایي؟ صوم الوصال پرلا پسې روزې، پرلا پسې روزې دا معنا ده سار نه به روزه ونیوله ماښام به نه ماتوله، بله شپه به م راله، بله ورځ به م راله، داسې مسلسل روزې، منځ کې به ماتېدل نه و. صحابه هم دقه شان روزې شروع کړې صوم الوصال. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو تاسو داسې پرلا پسې روزې ولې نیسئ؟ هغوی ورته قربان ته یې نیسي نو دا ښه کار دی، مونږ یې هم کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نه تاسو به نه کوئ. ولې؟ تاسو کې طاقت نشته او ما کې خو طاقت دی، خدای ما له طاقت را کړی، رب زما ما ته خوراک او څښاک را کوي، دا خدای نوم اخلم، دا خدای نوم ما ته د خوراک او د څښاک کار کوي، داسې په موړ او تر و تازه یم لکه په خوراک چې سړی تر و تازه یم. نو صحابه کرامو د کامیابۍ راز په دې کې و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو اتباع به یې کول او دین کې به د ځان نه طریقې نه ورننوځي. زمونږ بدبختي دا ده چې څه زمونږ د ذهن مطابق ښه ښکاره شي بس هغې ته ثواب ویو، بیا پې کلک یو، بیا به راباندې څوک ومني چې څه ته مونږ ثواب ووایو. تاسو د ښار کې او د پنجاب کې خو ډېرې بعضې ځایونو کې دا رواجونه یي چې اذان نه مخکې او وروسته الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا ګورې درود شریف دی، خو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله اذان نه مخکې او وروسته څوک ووایي دا بدعت دی، دی ګناهګار شو. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم اذان موږ له ښودلی دی هغه د الله اکبر نه شروع شي او په لا اله الا الله باندې ختم شي. د نبی علیه السلام د اذان نقشه موږ له دا ښودلی او دی دا نقشه بدلی، دا پکې نور کلمات راننویستل، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودل شوې نقشه یې بدله کړه د بدعت وکړو. د دې ساده مثال دا دی، اوس به موږ د جمعې فرض مونځ کوو 2 رکعات، ماسپښین کې 4 کوو فرض او د جمعې ورځ چې نو 2 کوو.
اوس یو سړی وایي زه ښه سړیتوب کوم د جمعې په ورځ هم 4 رکعاته فرض کوم 2 نه کوم نو د ثواب وکړه که ګناه یې وکړه دی سخت ګناهګار او حال دا دی چې دا 2 رکعاته یې زیات وکړه نو دی کې خو داسې کنځلې چاله نه دي کړي څه د ګناه کار خو یې پکې نه دی کړی څه ټپې او غزلې خو یې پکې نه دي ویلي په دې 2 رکعتونو کې م الحمد ویلې ده صورت یې پکې ویلې او رکوع یې پکې کړې ده او سجده یې پکې کړې سجده څومره لویه خبره ده ذکر اذکار یې پکې کړي تسبیحات ښه کار دی کنه خو دې ته موږ ګناه ځکه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي کوي ښه کار خو یې وکړو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ورزي دې ته بدعت وایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد څوک دین کې یوه نوې خبره پیدا کړي چې د دین په نقشه کې نه وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فهو رد دا خبره مردوده ده مردوده نه منل کېږي خدای نه مني خدای هغه دین مني او هغه طریقه د ثواب مني چې کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له ښودلې صحابو پې عمل کړی بس نور څه نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمونه خدای را لېږلی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه رسول الله ذات یوه نمونه ده د ثواب یو کار هم هغه نه دی پرېښی ټول یې موږ له بیان کړي او که موږ یو کار اوس کوو هغه نه یې کړی دا معنا ده چې دا دین و خو موږ له نبي علیه السلام نه دی ښودلی دا څومره بده خبره ده دی وجې نه امام مالک رحمه الله فرمایي من ابتدع بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمدا خان فی الرساله څوک دین کې یوه نوې خبره پیدا کړي او د ده دا خیال چې دا دین دی نو ده دا ګمان وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې خیانت کړی نعوذ بالله ځکه دا کار چې زه کوم دا دین دی او هغه نه دی موږ له ښودلی موږ له نه دی بیان دا څومره بده خبره ده د دین او ثواب به هغه یي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی او صحابه کرامو او تابعینو د دین پې عمل کوي دا اوس د ربیع الاول میاشت په دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو او دا خلق دا بریلین دا بدعتیان چې دین کې نوې خبرې پیدا کوي بدعات کوي دوی به په دې ښارونو کې او په دې بازارونو کې جلوسونه راوباسي او شنې جنډې به ورسره وي او د حلوا دیګونه به وي او موږ خوشحاله یو چې نبی علیه السلام پیدا شوی جشن میلاد النبی او عید میلاد النبی ګیرې به خرایلي سرونه به انګریزي او موږ عاشقان رسول یو عشق رسول او راوباسي جلسې جلسونه به کوي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به د دوی عشق زیات و که د ابوبکر صدیق عشق زیات و جواب واضح دی کنه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عشق زیات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په خوشحالۍ کې جلوس نه دی راویستی اجتماع د عید میلاد النبی په نوم باندې نه ده کړې خلک یې نه دي راغونډ کړي چې خدای مو به خران شئ میلاد شریف کوو خدای مو به خران شئ دیګونه باندې کړي میلاد کوو دا نه دي کړي عمر رضی الله تعالی عنہ عشق زیات وکړه د دې پنځلسمې صدۍ د مسلمان عشق به زیات دا عثمان عشق زیات وکړه د دې امتي عشق به زیات دي او د نورو صحابو عشق خو زیات هغوی دا کارونه نه دي کړي او دوی کوي چې مونږ عاشقان رسول مونږ د نبی علیه السلام سره عشق نه دا بدعات دي او خرافات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش او ولادت مسلمان خوشحاله دی ځکه زمونږ دپاره رحمت دی مونږ ته انسانیت ښودلی
مونږ ته مسلمانی ښودلې، مونږ ته د خدای رضا او جنت لاره ښودلې ده. خو خوشحالي به صرف په دې ربیع الاول کې خوشحاله یو، ټول عمر خوشحاله، ټول عمر مونږ خوشحاله یو چې شکر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې یو. او خوشحالي دې ته وایي چې ډېوې بلې کا د جوماتونو کې د بریلۍ نه به ډېوې بلي او شنې جنډې به پرې لګېدلې او دا غلط کارونه به کوي. نه دا ټول بدعات دي، دا خرافات دي. د دین سره دا هېڅ اړخ نه لګوي، د دین سره د دې خبرو هېڅ نسبت نشته، دا دین نه دی. نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جشن میلاد النبی او عید میلاد النبی کړی، نه عمر رضی الله تعالی عنہ کړی، نه عثمان رضی الله تعالی عنہ کړی، نه علی رضی الله تعالی عنہ کړی، او نه نور صحابه کړی دی. او که دوی وایي چې کړی دی نو یو کتاب کې دی وښایي، یو کتاب کې هم نشته. دا موږ په نبي کریم صلی الله علیه وسلم په پیدایش او د هغه په پیغمبرۍ او په دې ډېر خوشحاله شکر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې یو. تاسو ټول وایئ چې الحمدلله. او بیا به وایي هلکه موږ څه کړي دي، خو جومات کې د نبي علیه السلام بیان کوو. دا خو څه بده خبره نه ده. عام خلک هم وایي دا ولا چې دا ښه خبره ده، د نبي علیه السلام معجزات او ولادت بیان کوي، دا خو څه بده نه ده. دا موږ وایي دې کې د ربیع الاول او د دې میاشتې څه کار دی. هر وخت مازدیګر مونځ سړی وکړي، ماښام مونځ کې او خلکو ته ووایي خدای مو بخښه کښېنئ، د نبي علیه السلام معجزات درته بیانوم، د نبي علیه السلام د ولادت قصه درته کوم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه درته بیانوم. دا خو بیا ثواب کار دی. خدا یو وخت دې لپاره خاص کول، د دې لپاره مستقل اجتماع کول، او د دې لپاره دیګونه برابرول، او د دې لپاره چاندې کول، او دې لپاره خلک رابلل، یقیني دا بدعت او دین کې نوی کار. خدای دې موږ او تاسو د دې بدعاتو نه وساتي. او خیراتونه پې کول، خلک په دې 12مو خیراتونه کوي، دا ټول بدعات دي. خپل پلار پسې ولې خیرات نه کوو چې هغه خدای وبخي ګناهګار وفات شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د لویو درجو والا دی، نه دا ټول دین کې نه دي شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چېرته څاروي نه دي ذبح کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلاد مولود شریف کوم او خیرات ورپسې کوم. دا موږ د ځان نه جوړ کړي، دا د ځان نه جوړ یو خوشحالي. هغه مسلمان نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتي کېدو نه یې خوشحاله چې شکر دی، او هره ورځ به شکر نه وباسي چې شکر دی چې انسانیت راته ښودل شوی، دواړو جهانو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې. نه دا څومره غټه خبره ده، نه دا مرداران بر اعلان با د دوی ټول دین دقه یې، با دقه د دوی دین دی، چغې او سوري دی، او بس دوه ورځې او بس بیا ستړي ستومان نه شي او بس ناست. نه دا ګورې دین نه دی، د دین سره د دې هېڅ نسبت نشته. الله تعالی دې ما تاسو ته په قرآن او سنت د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او د بدعات او خرافاتو نه دې خدای موږ او تاسو وساتي. او ابوبکر صدیق او عمر خو پرېږده، دا بریلیان وایي موږ احناف یو احناف یو. امام ابو حنیفه رحمه الله چېرته داسې نه دي کړي. که امام ابو حنیفه په مذهب موږ او تاسو یو که نه، امام ابو حنیفه کړي دي داسې ودې ښیي، ټیک شوه. امام ابو حنیفه د دې نه ډېر بیزاره دی، د دې بدعاتو نه ډېر لرې دی. الله تعالی دې زموږ او ستاسې د اعمالو د کارونو اصلاح وکړي. درود شریف ووایه.